السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو څو ورځو نه تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات خور شوی دی چې په پاکستان باندې چې کوم سایبرز اټیکس دي هغه ډیر زیات شوي دي. سایبرز اټیکس څه ته وایي او دا د څه د وجې کیږي، څنګه به کیږي، چې دا وشي څه به کیږي، دا زه نن تاسو ته لږ حالات بیانوم. نو تاسو چې دا ویډیو مکمل وکتو په دې خبرو هم ځان پوه کړو، نو ستاسو چې کوم اکاونټس وغیره دي هغه به څه کیږي، هغه به محفوظ شي او تاسو به بیا په دې دونه پوه شئ چې یاره زه د خپل اکاونټ حفاظت څنګه کولی شم او څنګه نه، او اټیک شوي دي که نه دي شوي، کیږي که نه کیږي، د دې څه مطلب دی دا زه ټول تاسو ته تاسو یو خبره یاد ساتئ چې سایبرز اټیک چې کوم دی نو دا د پاکستان باندې د کېدو د دې ډېره زیاته یاره ده. سایبرز اټیک څه ته وایي؟ دا د رینسم ویر په ذریعه دا یو اټیک دی چې دا یو قسم دی د هغې په ذریعه کېږي. او اټیک نو هغه دې ته وایي چې کوم ډیجیټل غلاګانې کېږي. لکه تاسو وګورئ پخوا به خلکو داسې کار کو چې غلا به یې کوله نو ځان سره به یې کسان کړل، کور ته به وړېدل یا به په لاره کې به یې کس ودرو، خو مختلف اقسام و د غلاګانو اوس هم شته جاري دي. لکه تاسو وګورئ بعضې خلک داسې چې ډاکسان ډک کي په یو کور ور وړي، خلک وتړي، سوکولي یا څه بل څوک او د هغې هغه مال سره زر پیسې وغیره هغه ترې په زور والي یا په بدماشۍ ترې والي یا هغې د خپل یارې وله ورکي، ځکه نو دا هم غلا ده. بعضې غلا داسې چې سړی راشي جومات ته مونځ وکړي ځان سره کیړی پټي کړي، اینې دا بل شان غلا ده. بعضې غلا داسې وي چې په لار کې څوک ودرېږي لکه ډاکه چې ورته وایي ډاکوان او تماچه پې کېږي وغیره ورته وایي شابه پیسې ارسه راکړه. نو دغه شان چې کوم سایبرز اټیک دي دا نو دا هغه غلاګانې او اټیکونه دي چې کوم آنلاین دي د نیټ په ذریعه باندې، هغه به څنګه کېږي دا تاسو وګورئ. خو دا خبره خو ډېره زیاته مشهور ده چې د پاکستان کې څونه بینکونه دي، اکاونټس دي، نو په دې باندې اټیک کېږي. خو تاسو یو خبره یاد ساتئ دا ون لینک والا کمپني نه ده، دا ون لینک والا چې کومه کمپني ده تاسو ته په دې سکرین به د دې دا تصویر ښکاري، دا یو اداره ده چې دا په 2003 کې دا لانچ شوې ده او جوړه شوې ده او په پاکستان کې دا اویلیبل ده، مطلب کار کوي په پاکستان کې. نو د دوی موافق چې کومه دا خبره ده د سایبرز اټیک دا غلطه ده. خو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دا خبره خو غلطه ده، خو د دې دا مطلب نشي کېدی چې آینده دپاره دې په پاکستان کې په اکاونټس بینک وغیره ستاسو ایزي پیسه یا جیس کیش یا ATM کارډ وغیره په دې اټیک ونی شو څوک هیک نه کړي. داسې بالکل چرم دوی نه دي ویلي، خو دوی راویلي چې دا اوس کومه خبره روانه ده نو دا غلطه ده، د دې څه بنیادي اصول نشته. خو تاسو یو خبره یاد ساتئ دا ون لینک کمپني نه ده، ون لینک د دې کار دا دی که نه چې خلک آنلاین څونه کارونه کوي نو هغه د دې کمپنۍ په څه کې کوي، د دې په رهنمایۍ کې کوي، دا یې سربراهي کوي. لکه څه مطلب د دې دا مطلب دی چې مثلا ته چاته ایزي پیسې نه خپل اکاونټ نه بل چاته پیسې اړئ، نو دا پیسې اړول او د دې خیال ساتل په دې اړولو کې دا د دې کمپنۍ د دې ون لینک کمپنۍ د دې کار دی، دا حفاظت کوي. بل د بینکونو په منځ کې چې کوم تعلقات یو ربط او نظم دی نو هغه هم دا کمپنۍ قایموي، دا ون لینک کمپنۍ نه دا دی قایموي. لکه ستا په مثلا میزان بینک کې ستا پیسې پرتې دي او ته په ATM د بل بینک نه د ATM نه پیسې وباسې نو د هغه بینک پیسې تاله دلته درکول دا غول کار چې کوم دی دا د ون لینک دی. داسې ته په موبایل باندې په ایزي پیسه باندې بیل وغیره جمع کې یا په جیس کیش باندې نو چې دا کوم ته بیلونه جمع کې د دې دا حفاظت او دا ترتیب ارسو او دا خیال ساتل چې نو دا د چا کار دی، دا د ون لینک کمپنۍ کار دی. دا ما تاسو ته ساده پښتو کې وي چې تاسو پېښې نو دا کمپنۍ وي چې دا خبر څه دی دا دروغ دی. خو د دې دوی هر کله دا نه دي ویلي چې دا خبر خو دروغ دی ټیک ده، خو لکه دی نه دي ویلي چې آینده دپاره به اټیک نه کېږي. زه به تاسو ته اوس یو خبره وکړم چې په پاکستان باندې په 2022 کې په 2023 کې څونه اټیک شوي دي او څونه یو بله کمپنۍ ده تاسو دا یاد ساتئ دا کیس پر سکای دا یو کمپنۍ ده، تاسو ته په دې سکرین باندې دا تصویر ښکاري، دا یو کمپنۍ ده، دا د روس کمپنۍ ده، رشیا، اوس چې ورته کومه رشیا وایي. دا په 1997 کې دا لانچ شوې ده دا کمپنۍ
دا غځای یو کس هغه جوړه کړې ده او دا دونه بهترین کمپنی ده، مضبوطه کمپنی ده، د دې کارکردګي ډېره ښکلې کارکردګي ده. د دې کار دا دی چې دا خلکو ته انټي وایرس چې کوم سهولیات دي هغه ورته مهیا کوي، یعنی د هغې یو نظم چلی ده انټي وایرسو. او دویم نمبر کار د دې دا دی چې دا څونه چې مو هیکران دي، څونه چې آنلاین غلي دي، نو دوی د هغې نه حفاظت کوي د خلکو. دا خبره یاد ساته، د هغې نه حفاظت کوي د خلکو. لکه څنګه لکه په 2022 کې په پاکستان کې تقریبا 16 میلیون چې کم اټیکس هغه خلکو کړي هیکرانو. 16 میلیون څونه راځي؟ تقریبا 1.5 کروڑ راځي. دا 16 میلیون تقریبا دا 1.5 کروڑ راځي. دا خبره تاسو یاد ساتئ. د دې کمپنۍ موافق دوی چې وایي چې موږ د پاکستان نه اټیکس منې کړي، چې لکه خلکو به څه کول، دا کوم چې آنلاین غلي دي چې دوی په پاکستان اټیک کول، د خلکو د بینکونو کارډونه او اے ټي ایم د ایزي پیسې د جیس کیش چې دا هر څه باندې د غلو چې کوم آنلاین هیکران چې ورته وایي چې دوی پې حملې کړې وي، نو موږ چې منې کړي نو هغه څونه اټیکونه شي، هغه 1.5 کروڑ څه د پاسه اټیکونه دا د پاکستان د خلکو په اکاونټس په ایزي پیسا یا نور چې کوم ډیټا ده په کمپیوټرو کې یا په موبایل کې چا سره ډیټا ده، نو د دې موافق په 2022 کې په پاکستان په خلکو باندې څونه داسې 1.5 کروڑ حملې شوي وي د خلکو په هر یو څیز باندې. او په 2023 کې نه دی، په 2023 کې دا یاد ساتئ، په دې کې تقریبا 17% دا زیاتې راغلي هم په دې حملو کې. دا د دې کمپنۍ چې د روس کمپنۍ ده، دا کیس پر سکای د دې دقه کار دی چې دا په تاسو هیکر را باندې حمله کوي او ستا ډیټا هیک کوي، ستا اکاونټ هیک کوي، ستا نور وغیره چې کوم څیزونه دي هغه تا نه ترلاسه کوي. نو څه کوي؟ دا ستا حفاظت کوي آنلاین. او دا خبره یاد ساتئ چې کله پاکستان چې کوم حکومت دی نو هغې دا خبره کړې وه په 2022 او 21 نه مخکې چې زموږ دپاره یو دا سیستم پکار دی آنلاین چې یاره زموږ د پاکستان کې دا خلک کوم بیلونه وغیره جمع کوي یا څوک آنلاین کاروبار کوي یا بل څه کار کوي، خو چې د نیټ په ذریعه کوي، خو چې دا محفوظ وي او د دې نه څوک غلا نشي کولی، څوک هیکینګ نشي کولی. د دې دپاره دوی دا سوچ کړی نو د هغې موافق دغه کمپنۍ وایي چې په پاکستان کې 18% نورم چې کوم اټیکس دي چې هغه 1.5 کروڑ شوي په 2022 کې، نو د هغې نه 18% نورم زیات شوي دي او آینده دپاره هم د دې د زیاتي څه ده خطره شته. په دې وجه پاکستان والا وایي چې داسې یو سیکیورټي یو سیکور جماعت وي، یو نظام وي داسې چې څه کوي هغه دا هر څه راکنټرول کوي. نو کار دی هغه دا کار کوي. په دې وجه په پاکستان کې چې کله تاسو وګورئ په 2022 کې 1.5 کروڑ چې کومې حملې دي هغه شوي د خلکو په اکاونټ باندې. نو آینده دپاره هم داسې کیدی شي چې ستاسو اکاونټونه دا هیک شي. په دې وجه د دې حفاظت په څنګه کوئ، دا حمله څنګه کیږي دا لومړی تاسو وګورئ. نو دا وګورئ دا رینسم ویر نه دی، دا شي دا د دې ته رینسم ویر وایي او دا اصل کې نه دی، دا مال ویر دی او دا مالویر نه دی، مالویر دا یو سافټویر دی، دا اصل کې ملیشیس سافټویر دی. نو دا مال چې دی نو دا د څه نه راغشتي؟ ملیشیس نه راغشتي، د دې نه راغشتي دی دا مال. او دا ویر چې دی نو دی د دې سافټویر نه راغشتي. نو شارټکټ یې څه جوړ کړی دی؟ مالویر یې شارټکټ جوړ کړی دی. دا یو داسې سافټویر دی، دا تاسو یاد ساتئ که نه، دا سافټویر چې کوم دی دا د هیکرانو سره تاسو په دې سکرین به ښکاري دا مالویر. دا یو داسې سافټویر دی که نه چې دا به هیکر به داسې کار وکړي په دې طریقه به ستاسو ډیټا ته راځي چې هغه به تا ته یو لینک راولیږي او تا چې کله په لینک باندې تا نه غلا کېږي، ستا ډیټا هیک کېږي، هغه بدل قسم دی چې کله تا ته ګوره د ایزي پیسې په ترو باندې یو میسج راشي یا بل څه او ستا اکاونټ هیک کوي، هغې ته بل قسم دی، دا بل قسم د غلا دی، دغې ته بل نوم بلي. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ د دې سافټویر ملیشیا سافټویر چې کوم مالویر ورته وایي شارټکټ، د دې په ذریعه باندې
په لساتو قسمونو باندې غلاګانې کوي، یو هر یو خپل خپل نوم علي. لکه تاسو ما تاسو وایي چې بار ګوره یو سړی یو شان غلا کوي، څوک د چا نه جیبونه وي، څوک په ګاډو کې غلاګانې کوي، څوک په ګاډو کې خلک تښتي، څوک اغوا کې ورته وایي دونه پیسې مال راولېږه بیا به نو دقه شکم دا آنلاین غلاګانې دي دا کېږي. تاسو وګورئ په دې وټساپ بعضې اشتهار چې لکه مونږ د موبایل څه کړی دی دا مې یو بچه ټوخ کې دی او تقریبا د 1 لاک موبایل به تا ته په 8,000 یا په 14,000 باندې ملاویږي. چې کله ته هغې سره په وټساپ باندې رابطه وکړې او خاص کر را پنجابیان دغه طرفونو ته دا مسلې ډېرې زیاتې کېږي چې ته هغې سره رابطه وکړې نو هغې به تا ته وایي چې یاره مونږ خو به دا تا ته ډیلیوري به کوو، تا ته به د لینکونو د هغې څوکه ما ته پیسې مخکې راولېږه او د هغې پیسې تقریبا تا ته به 4,000 یادې کړي، 2,000 به یادې کړي، 3,000 به یادې کړي. په دې ډېر زیات خلک په دې سکیم باندې ډېر زیات خلک دوکه شوي په دې دوکې باندې. او دا ته مونږ ته جمع کړو چې دا نور تا ته کله دا ډیلیوري وشي دا پیسې تا ته دا موبایل تا ته ضرور شي نو نورې پیسې به مونږ ته په دې نمبر باندې بیا را جمع کړي. خو چې کله ته هغه ته پیسې ورولېږي هغه 2,000 3,000 4,000 ځکه هر سړی وایي چې د 1 لاک روپو موبایل تا ته په 14 15 14,000 ملاویږي نو دا ارزان دي. نو چې کله ته هغې ته دغه پیسې ورولېږي نو بس هغې نمبر یا پسې بلاک کړي ځکه مفت کې ورته 2-3 روپۍ میلاو شي. دا ټول حرام خواره دي او دا د خلکو نه په دې نه دا یو دوکه ده. بله دوکه به داسې تا ته به یو لینک راشي چې په هغه لینک کې به یې څه لیکلي دا خبره یاد ساتئ. په هغه لینک کې به یې لیکلي چې دا د پلانکي ډانس دی یعنې ګډا ده. نو زموږ پښتانه خو په ډنګریان دي دا خبره یاد ساتئ. بېادبي دې معافي خو دا اوسنی چې کوم نسل را روان دي دا څنګه لکه د بجلیګر مولوي صاحب خبره به تاسو ټولو ته زما نه ښه یاد وي چې لکه داسې وخت را روان دي چې ښځې او سړي به ټول دغه هغه میوزک طرف ته او ډمتوب طرف ته به دا به روان دي دا به خوښوي. نو دا به یو لینک به راشي ستا ته یا په ایمیل راشي ستا موبایل ته به راشي هره طریقه باندې دا به یو لینک راشي او هغې ته به یې لیکلي چې دا د پلانکي ډانس دی دا د ډنګرې ډانس دی ډانس آف فلانې 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 یعنی یو لوی مشهور ډانسر به یا غانې والا به یا د پښتنو چې ګوره که پښتنو دوکه کوي نو هغې ته به هغه شان لینک رالېږي، که اردو والا دوکه کوي هغې ته به خپل لینک رالېږي، که انګلیش والا دوکه کوي هغې ته به خپل لینک رالېږي چې دا د پلانکي چې څه مشهور کردار یا د چا کرکټ خوښي یا فوټبال خوښي دا دومره کلاډیان خلک چې دوی مخکې د سړي هغه ذهن چې دی هغه سټډي کړي چې یاره دا کس دی دا داسې استعمالي او د ده داسې خوښ دی. نو د هغې باره کې به تا ته یو میسج راشي یو لینک وي چې دا د پلانکي دقه کار دی چې کله ته په هغه لینک باندې څنګه کلیک کړې که نه څنګه کلیک کړې نو تا دې مالویر نه دی دا ملیشیا سافټویر چې کوم دی نو دې له تا اجازت ورکړو چې راځه زما ډیټا ته راشه زما موبایل ته راشه زما کمپیوټر ته راشه زما د نیټ چې کوم نیټورک دی هغې ته راشه تا دله اجازت ورکړو ځکه دا سکیم دی دا دوکه ده چې کله تا په دې کلیک کړو هغه دا سافټویر څه شو دا راغی چې کله دا سافټویر ستا موبایل ډیټا وغیره ته راغی که نه نو چې ستا کومه ډیټا د مثلا یو سړي یو فولډر ځان له جوړ کړی دی او هغې ته یې لیکل کړي مثلا خپل نوم یې ورته لیکلی دی دا نوم یې ورته لیکلی دی او دا سافټویر اجازت یې ورکړو په لینک کې دغه وکړو ځکه تا ته خو پته نه وه هغوی دا ډانس دی یا بل څه دي یا بل څه دي او تا اجازت ورکړو نو د دې نوم نه به داسې کرښې مرښې به ترې جوړې شي داسې دا ډیټا به تاله کرپ کړي بس خبره ختمه چې کله تاله دا ډیټا کرپ کړي نو ته به وایې چې دا خو زما نوم و دا دې نه څه نوم دغه نوم به ستا ختم شي دې ته به داسې کرښې کتې پتې راشي نو ته بیا به دا هیکر نه دی دا به تا ته رینګ وکړي چې چا هیکینګ کړي تا په دې لینک دغه کړی دی کلیک کړی دی د ستا ډیټا نه دا شي جوړ شو دې کې پاسورډ هم بینک اکاونټ هم نور هم ستا ضروري ذاتي چې کومه ډیټا وه یا هغه وه پکې نو دا هیکر نه دی دې به تا ته رینګ وکړي چې دا پلانکې زما اکاونټ دی او دا پلانکې کرنسي ده یا دا ده یا دا ده په دې ما ته دونه پیسې څوکه راجمع کړه مثلا ما ته 2 لک روپۍ راجمع کړه نو ستا دا ډیټا نه ده دا به زه واپس تاله درکړم دا ما هیک کړې ده ما سره ده که ته خپله ډیټا واپس غواړې نو ما له دونه پیسې راکړه نو بیا به ته مجبورا داسې ډېر زیات کیسونه شوي دي چې خلکو نه دي خلکو نه 15 لاکه هم غوښتي دي 2 لاکه هم غوښتي 3 لاکه هم غوښتي دي او بیا ورته داسې ویلي واپس چې یاره دا خو تا دونه راولېږلې دا کمې دي نور هم راولېږه نور هم ترې راکړې اخره کې ورپسې هر څه بلاک کړي دي هغه رابطه یې ورسره بالکل ختمه کړې ده او ډیټا هم نه ده ورکړې پیسې هم ترې اخیستې او بعضې چې ته داسې وشي چې د سړي زوی به په هیکر کې چې تا نه پیسې والي او تا ته واپس خپله ډیټا ټیک کړي خو د دغې هم ګارنټي نشته پیسې هم والي او وتښتي بس خبره ختمه شي دې ته وایي آنلاین غلا ډیجیټل چې کومه غلا ده هغه ده لکه دې نه مخکې ډیجیټل ما تاسو ته ویلي هغه ټیرریزم هغه دهشتګردي او نو دا غلا ده ډیجیټل آنلاین چې کومه غلا ده هغه داسې ده دا به په دې طریقه راځي
په دې وجه تاسو چې کوم مشکوک لینک راشي یا تاسو سره ریلیټډ نه وي تاسو په پیږئ نه نو په هغې بالکل مه دغه کوئ لکه د دې نه علاوه تاسو ته به لینک راشي بعضې ضروري نه چې را ډانس کړي تا ته به یو لینک یو میسج راشي چې هلکه موږ سره جاب دی او دا جاب داسې دی چې دا فرست ټایم کې 2-3 غنټې دي سیکنډ ټایم کې یا 2-3 غنټې دي او دا چې ته موږ سره کې نو موږ به تاله 20,000 25,000 15,000 30,000 دا به درکو او دا آنلاین ټیچینګ دی یا دونه پوچی پوچی کار دی نو دا وکړه که چېرې ته دا جاب کول غواړې نو تا ته به آپشنونه درکړي 1 2 3 په دې که دا جاب کول غواړې نو په دې باندې کلیک کړه که دا کول غواړې په دې که دا کینو دا د هر څه خپله خپله بیا اغلا په دې کې چې تا په هر یو باندې کلیک کو کنه نو بس تا دې سافټویر له اجازت ورکو مالویر له تا اجازت ورکو کوم چې ملیشیا سافټویر دې له تا اجازت ورکو بس تا به غونډه ډیټا هیک بکړي ستا اکاونټ به بلاک شي او بیا به درته دغه هیکر راځه چې لینک رالېږلي دې به درته رینګونه کوي چې څومره ماله اوس دونه پیسې ماته جمع کړه په دې وجه تاسو که حفاظت کول غواړئ د خپل اکاونټ وغیره نو بالکل په داسې مشکوک چې تاسو پرې نه پوهېږئ نه پېژنئ نو دا لینکونه مه دغه کوئ یا داسې میسجونه تاسو ته راشي چې دا ریپلی وکړه یا دا وکړه یا په دې لینک کلیک کړه تاسو ته به دا چلو شي دا به دغه شي دا موویز به تاسو ته آن شي یا دا میوزک به آن شي یا به تاسو جاب وغیره موږ سره جابونه دي نو بالکل مه کوئ ځکه نن سبا څوک دونه خیرخوا نشته چې تاله هسې دې سه 8,000 30,000 یا 20-40,000 روپۍ باندې جاب درکوي او هغه هم 2-3 غنټو کې بالکل داسې نشته لہذا د ځان نه څه د کومو ملګرو چې ایزي پیسه اکاونټ دی ATM دی بینک اکاونټ دی نو د دې کم از کم حفاظت کوي د دې نه علاوه کوم چې دا ون لینک چې کومه کمپني ده نو دا حفاظت کوي لکه د هر بینک یو خپل اپ یې سړي آن کړي په موبایل کې نو کو د هغې نه څه اړې راړې ټرانزیکشن کوي نو هغې حفاظت کوي ون لینک والا وګورئ دا مطلب نه دی داسې عجیبه هیکران شته تاسو وګورئ په دې حالاتو کې چې د غون ملک په سطح بینکونه هیک کړي دي او خلکو ته پیسې وروړي دي او هغه بیا پانسي شوي دي هغه هیکرانه پیدا شوي دي نو دونه عجیبه شته بیا ون لینک هم څه کار نشي کولی بیا تاله چې کوم کیس پر سکای کمپني ده د روس د رشیا هغه هم بیا تاله څه نشي کولی په دې وجه خپل حفاظت په خپله کوئ اوس یو څو ورځو کې دا خبره ډېره عام ده په دې ورځو کې نو په دې وجه دا مسله ما اهم وګڼله د نن لپاره دا کافي دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته